بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 53 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. په حروف مقطعاتو کې د سورة آل عمران په شروع کې الف لام میم راځي. نو په دې کې په وقف کې یو طریقه ده او په وصل کې پکې څلور طریقې د ویلو دي. په وقف کې یو طریقه ده او په وصل کې څلور طریقې د ویلو دي. ٹھیک شو. وقف چې په الف لام میم باندې وشي نو په میم کې به بیا مونږ طول کوو. په میم کې به څه کوو؟ طول به کوو. مقدار مد د مد فرعي مقدار مد به پکې څومره کوو؟ لکه دا به کې طول کوو. د شپږ الفونو مد به کوو. څومره مد به کوو؟ شپږ الفونه. ځکه چې په دې میم کې مد لازم حرفي مخفف کی. په دې میم کې مد لازم حرفي مخفف کی او مد لازم حرفي مخفف دا په حروف مفرداتو کې او په حروف مقطعاتو کې راځي. نو د دې مقدار طول دی. د دې مقدار څه دی؟ طول دی. یاد بشي په وصل کې پکې څلور طریقې د ویلو دي. د سورة آل عمران په شروع کې چې کوم الف لام میم راغلي دي په دې کې په وصل کې څلور طریقې د ویلو دي. څو طریقې پکې د ویلو دي؟ څلور طریقې. چې په هغې څلورو طریقو کې دوه طریقې ناروا دي. دوه طریقې د ویلو پکې څه دي؟ ناروا دي، جایز نه دي. او دوه طریقې پکې صحیح دي. په هغه دوه صحیح طریقو کې یو طریقه افضل ده، اولا ورته ویل کېږي. ټیک شو؟ اولا ده. او دویمه طریقه پکې جایزه ده. دویمه طریقه پکې څه جایزه ده. په څلورو طریقو کې په څلورو طریقو د ویلو کې چې دوه طریقې ناروا دي، جایز نه دي. په هغې کې اوله طریقه دا ده چې په دې الف لام میم په آخر کې میم ساکن وویلی شي او سا پکې وانلې او لفظ الله کې چې کومه حمزه وصلیه راغلې دغه هم پکې وي. سام پکې واندلې یعنې وصل کې وي او وصلن پکې دا حمزه وصلیه مو وي. دا څه ده؟ لکه دا جایز نه دي. ښه داسې ویل الف لام میم الله. دا څه دي؟ دا ویل جایز نه دي. دا ویل جایز نه دي. یاد بشي. لکه دویمه طریقه چې هغه پکې جایز نه ده. د الف لام میم په آخر کې میم ساکن راغلی دی. د الف لام میم په آخر کې څه راغلی دي؟ میم ساکن راغلی دی. دغه میم ساکن باندې زبر راوړل او دا میم ساکن مشدد کول. میم باندې زبر راوړل او بیا دا میم مشدد کول. دا میم څه کول؟ لکه مشدد کول. دا جایز نه دی. داسې ویل الف لام میم الله. داسې دي. دا ناروا ده. دا ناجایزه طریقه ده. دوه طریقې په وصل کې طالب جان چې پکې دغه درست ټیم دي او یو پکې اولا ده او بل پکې جایزه ده. جایزه طریقه پکې دا ده چې په دې میم کې ته قصر وکړي. میم کې څه وکړي؟ میم کې قصر وکړي. په دې کې د یو الف پر مد وکړي. ډېر مد پکې ونه کړي. دا پکې جایزه ده. داسې ویل الف لام میم الله. الف لام میم الله. میم کې تا لوی مد ونه کړو. میم کې تا لوی مد ونه کړه. څه دې پکې وکړل؟ قصر دې پکې وکړو. د یو الف پر مد دې وکړو. دا قصر پکې کول په میم کې دا څه دی؟ لکه جایز دي. او بله اولا طریقه په وصل کې دا ده چې په دې میم کې طول کول. په دې میم کې لوی مد کول اولا دي. داسې ویل الف لام میم الله. یاد بشي. خالي طالب جان اوس پته یو سوال وکړي او سوال دا دی چې الف لام میم الله دی میم لا قاری سپتا فتحه ورکړله کسره او ضمه دې ولې ورنکړله؟ سوال هم ذهن کې راغی. سوال دا راځي چې دې میم لا ته فتحه ورکې نو کسره او ضمه ولې نه ورکې؟ وجه څه ده؟ نو وجه دا ده چې په دې کې یو څو قاعدې جاري کېږي. په دې کې یو څو قاعدې جاري کېږي. اوله قاعده پکې دا حمزه وصلي والا جاري کېږي. اوله قاعده پکې څه جاري کېږي؟ حمزه وصلي والا.
حمزه وصلی دا په دوه قسمه باندې ده. حمزه وصلی په څو قسمه ده؟ په دوه. یو هغه حمزه ده چې هغې ته حمزة الاسم ویل کېږي، او بله هغه حمزه ده چې هغې ته حمزة الفعل ویل کېږي. دا دواړه حمزه وصلی دي. دا په وصل د کلام کې غورځېږي، په وصل د کلام کې څه کېږي؟ غورځېږي، حذف کېږي. حکم یې دا دی چې د یو حذفو دا به څه کېږي؟ دا به حذف کېږي. نو د الف لام میم الله د دې په درمیان کې چې کومه حمزه راغلې ده حمزه وصلی ده، هلکه حمزه وصلی په منځ د کلام کې وغورځېده. نو د الف لام میم په آخر کې میم ساکن راغی، او بیا د لفظ الله جل جلاله په شروع کې لام ساکن راغی. نو دوه ساکنین جمع شو. دوه ساکنین څه شو؟ دوه ساکنین جمع شو. چې کله دوه ساکنین جمع شو نو دې ته یو قاعده متوجه شو چې هغې ته قاعده د اجتماع ساکنین علی غیر حده ویل کېږي. هغې ته قاعده د اجتماع ساکنین علی غیر حده ویل کېږي. طالب جان ما ته وګوره، اجتماع د ساکنینو په دوه قسمه باندې ده. اجتماع د ساکنینو په څو قسمه ده؟ په دوه. یو ته اجتماع ساکنین علی حده وي، او بل ته اجتماع ساکنین علی غیر حده وي. اجتماع ساکنین علی حده هغې دو ساکنینو ته ویل کېږي، دو حروف ساکنینو ته ویل کېږي چې کله دو حروف ساکن دا دواړه جمع شي، دا یا په یو حرف کې راغلي وي او یا په یو کلمه کې راغلي وي، یا په یو حرف کې راغلي وي یا په یو کلمه کې راغلي وي. دغې ته اجتماع ساکنین علی حده ویل کېږي. او د دې حکم دا دی چې دا دواړه ساکنین به ویل کېږي. حکم یې څه دی لکه چې دا دواړه ساکنین به علی حده، علما کرام د علی حده ترجمه کوي ای علی حاله، علی حاله سره څه کوي لکه ترجمه کوي چې علی حاله دا دواړه په خپل حالت باندې پاتې وي، یعنې دواړه به ویل کېږي. دواړه به څه کېږي لکه دواړه به ویل کېږي. د دې دپاره شرط دا دی چې په دې کې به د اول ساکن مده وي، د اول ساکن به پکې څه وي؟ مده به وي. دویم شرط ورله دا دی چې دا به یا په یو حرف کې جمع شوي وي او یا به په یو کلمه کې جمع شوي وي، یاد به شي. او حکم یې دغه دی چې دا دواړه ساکنین به ویل کېږي. او دویم اجتماع ساکنین علی غیر حده ده. اجتماع د ساکنینو علی غیر حده هغې ته ویل کېږي چې دوه ساکنین راغلي وي، یو ځای شوي وي. د اول ساکن د اولې کلمې په آخر کې وي او دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې وي. یعنې دوه ساکنین راغلي خو په دوه کلمو کې راغلي وي. دوه ساکنین جمع شوي وي، دو حروف ساکن وي، دوه جمع شوي یو ځای راغلي وي، خو دواړه په دوه کلمو کې جدا جدا کلمو کې راغلي وي. اول ساکن د اولې کلمې په آخر کې وي او دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې وي. نو د دې حکم دا دی چې دا دواړه ساکنین ویل ناروا دي. دا دواړه ساکنین ویل ناروا څه دي؟ دا دواړه ساکنین ویل څه دي؟ ناروا دي. او د دې د جواز دپاره او د دې د ویلو دپاره شپږ قیدې دي. د دې د جواز د دې د جایز کولو دپاره څو قیدې دي طالب جانان؟ د دې د جایز کولو دپاره شپږ قیدې دي. د دې د جایز کولو دپاره طالب جانان څو قیدې دي؟ شپږ قیدې دي. اوله قاعده ورله دا ده که په دې دواړو ساکنونو کې اول ساکن حرف مده وي. حروف مده خو پیژندلي دي که نه؟ الف مده، واو مده او یا مده. که په دې دواړو ساکنینو کې اول ساکن حرف مده وي یحذفو، دا به حذف کولی شي. دا به څه کولی شي لکه دا به حذف کولی شي، دا به حذف کې لکه راغلي فی الارض. نو فی الارض شو، منځ کې حمزه وصلیه ده. حمزه وصلیه په منځ د کلام کې غورځېږي، نو هغه وغورځېده او دوه ساکنین جمع شو. اول ساکن د اولې کلمې په آخر کې دی، دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې دی. نو اول ساکن ته چې موږ وکتل نو طالب جان هغه څه حرف مده و، نو حرف مده م حذف کړ، فی الارض شو. دویمه قاعده ولله د جواز دا ده که په دې دواړو ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع و، که په دې دواړو ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع و، نو دی له به ضمه ورکو. دی له به څه ورکو؟ ضمه. پیش په ورکو. څه به ورکو؟ پیش په ورکو. لکه مثال دی علیهم القتال، علیهم القتال راغلی دی. ټیک شو؟ اصل کې دی علیهم القتال، علیهم القتال. میم ساکن دی خو دا میم د جمع دی. دا میم د څه دی؟ د جمع دی. القتال کې حمزه وصلی ده، علیکم ځان له کلمه ده، قتال ځان له کلمه ده. په شروع کې حمزه، په منځ د کلام کې حمزه وصلی رااله، نو هغه څه شوله لکه حذف شو.
اوس دوه ساکنین جمع شو. اول ساکن د اولی کلمې په آخر کې دی، دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې دی. چې اول ساکن ته مونږ وکتل لکه هغه میم د جمع، هغه میم د څه نو ضمم ولا ورکړل علیهم القتال، علیهم القتال. یاد بشي لکه درېمه قاعده ولا طالب جان ته جواز دا ده که په دې دواړو ساکنینو کې اول ساکن واویلین وي او د جمع په صيغه کې راغلی وي، واویلین وي او په څه کې راغلی وي د جمع په صيغه کې راغلی وي، نو دې له بم ضمه ورکې، دې له بم څه ورکې لکه ضمه ورکې. لکه مثال قرآن کې الله فرمایي فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس، دا په اصل کې فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس. نو حمزه وصلی په منځ د کلام کې رال هغه وغورځېده. اولی کلمې اول ساکن ته چې مونږ قتل هغه واویلین د جمع په صيغه کې راغلی دی، نو هغې له ضمه ورکړله، نو فلا تخشوا الناس شو. او بیا هم لام په نون کې مدغم کو، لام هم په نون کې څه کله که مدغم په دې کې ادغام وکړه، په دې کې څه وکړو دې کې ادغام وکړه، دې ته ویل کېږي ادغام شمسي، دې ته څه ویل کېږي ادغام شمسي. نو مدغم هم کړو فلا تخشوا الناس شو. درې قاعدې شوې. څلورمه قاعده ولله د جواز دا ده که په دې دواړو ساکنینو کې طالب جان اول ساکن من ولا نون ساکن وي، اول ساکن به کې شي وي من ولا نون ساکن وي، نو دې له به فتحه ورکې، دې له به څه ورکې، دې له به فتحه ورکې. لکه راغلی دی من الله یا من الكتاب من المسجد. خبره پېښ شوې؟ دا چې کوم یو مثال ته راوړی نو اول ساکن من ځان له کلمه ده، الکتاب ځان له کلمه ده، من ځان له کلمه ده او الکتاب ځان له کلمه ده. نو د دوه کلمو په درمیان کې حمزه وصلی راغه خو غورځېده. بیا دوه ساکنین جمع شو چې اول ساکن ته مو کتل هغه لکه من ولا نون ساکنو، من ولا نون ساکنو، هغې له فتحه ورکړو نو من الکتاب شو. یاد بشي. پنځمه قاعده ولا د جواز دا ده که په دې دواړو ساکنینو کې اول ساکن الف لام میم ولا میم ساکن وي، الف لام میم ولا میم ساکن وي، نو دې له بم فتحه ورکې، دې له به څه ورکې نو الف لام میم الله، دې له چې موږ دا فتحه ورکړله د اجتماع ساکنین د وجې نه ولا ورکړله، د څه د وجې نه ولا ورکړله اجتماع ساکنین د وجې نه. قاعده باندې ورسېدې. او شپږمه قاعده ولا د جواز دا ده که اجتماع ساکنین علی غیر حده کې اول ساکن حرف مد نه، اول ساکن میم د جمع نو، اول ساکن واویلین د جمع په صيغه کې نو راغلي، اول ساکن من ولا نون ساکن نو، اول ساکن الف لام میم ولا میم ساکن نو، نو کسره به ولا ورکو، سبو ولا ورکو. شپږمه قاعده ولا د جواز دا چې لکه کسره ولا ورکو، سو ولا ورکا کسره. لکه قرآن کې الله فرمایي قل ادعوا الله، اصل کې دی قل ادعوا الله، قل ادعوا الله، قل ځان له کلمه ده او ادعو ځان له کلمه ده، ځان له کلمه ده. ټیک شو. نو د دواړو کلمو په درمیان کې حمزه وصلی راغله هغه هم وغورځوله، دوه ساکنین جمع شو. اول ساکن لام ساکن د اول کلمې په آخر کې دی او دویم ساکن ادعو کې دال د دویمې کلمې په شروع کې دی، نو دوه ساکنین جمع شو. اول ساکن ته جمع کتل اعلی که هغه حرف مدم نه دی، واویلین د جمع په صيغه کې هم نه دی راغلی، میم د جمع هم نه دی، من ولا نون ساکن هم نه دی، الف لام میم ولا میم ساکن هم نه دی، نو سم ولا ورکړل کسره. قل ادعوا الله. یاد بشي لکه الف لام میم الله لا اله الا هو، الف لام چې په میم کې دې کې د قصر وکړو نو به په لا کې مقصر کوو، او چې طالب جان په لا کې مقصر وکړو نو به په سورۃ آل عمران په ټول سورۃ کې به قصر کوو، او په کوم مد کې به قصر کوو؟ سورۃ مد منفصل کې به قصر کوو. په کوم مد کې به قصر کوو؟ په مد منفصل کې. ځکه لا اله الا هو کې چې کوم مد راغلی لا کې دې ته مد منفصل ویل کېږي، دې ته څه ویل کېږي؟ مد منفصل. ښه جي. دویمه طریقه چې درسته ده او لام ده بهتره ده هغه دا ده، اواز راکړي چې میم کې مد وشي، ښه طول پکې وشي. الف لام میم الله لا اله الا هو، الف لام
طالب جانا الله لا اله لا کی جی قصر نکو توسط ته وکړي نو بیا به شکه بیا به په ټول سورۃ آل عمران کې توسط کې ښه بیا به کلوي مد کې یاد بشي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.